واجب دی چې په چا باندې د جمعې دواړو عیدینو لمونځ څه دی؟ واجب دی دواړو وختو لمونځ واجب دی چې په چا باندې جمعې لمونځ فرض وي د هغې باندې د دواړو وختو لمونځ واجب دی په چا باندې چې جمعې لمونځ څه وي فرض نو په هغې باندې د عیدینو لمونځ هم څه وي واجب وي ښه جمعې کوم شرایط چې د جمعې د لمونځ دي شرایط د جمعې د لمونځ دي هغه شرایط د دواړو وختو لمونځ دي کښېنه لکه مګر د دواړو وختو لمونځ د هغې خطبه د هغې خطبه نه فرض نه ده او د لمونځ نه اول پیل هم نه ده لمونځ نه پیل هم نه ده او د لمونځ نه بعد خطبه ویل دا سنت ده او خطبې ویلې سنت ده او د لمونځ نه بعد د دي لمونځ نه بعد دي او لمونځ نه بعد دي خطبې د لمونځ نه بعد ده که نه یس سر هغه سنت ده د دواړو وختو لمونځ هم 2 رکعته دي او د دواړو وختو لمونځ نه اذان شته د تکبیر شته د نیت دي عیدین د دواړو وختو لمونځ نیت د نیت طریقه دا ده او د دواړو وختونو د لمونځ یعنې د عیدینو د لمونځ نیت چې الله لاس به اوچت کړي لاس په پیله نور 2 رکعته واجب لمونځ کوم د وړوکي اختر یعنې غټ اختر یا د غټو یا د غټ اختر شپږ تکبیرونه د امام پسې الله شرط د شپږو تکبیرونو د امام پسې الله اکبر ته بیا وایه 2 رکعته واجب لمونځ کوم 2 رکعته واجب لمونځ کوم 2 رکعته واجب لمونځ کوم یا ورکوټ اختر یا غټ اختر د شپږو تکبیرونو د امام پسې الله اکبر شپږو تکبیرونو د امام پسې الله چې 2 رکعته واجب لمونځ کوم د امام پس 2 رکعته واجب لمونځ کوم په دې د امام پسې سره د شپږو تکبیرونو الله اکبر او وړوکي اختر یا غټ په پکې یادې ښه 2 رکعته واجب لمونځ کوم یا د وړوکي یا د غټ اختر دی خو دې بیخ بنیاد وباسه ټول دغه دې ګډه وډه کړه بیا دې سمومه بیا ووایه زه 2 رکعته واجب لمونځ کوم زه 2 رکعته واجب لمونځ کوم د وړوکي یا د غټ اختر شپږ سره د شپږ تکبیرونو د امام پسې الله اکبر مخکې